دا الله پاک نعمتونه او احسانات بے حدا بے اندازې زیات دي. په دې بې شمېره نعمتونو کې دین اسلام یو عظیم نعمت دی. الله موږ او تاسو ته راکړی دی. د دې علم زده کول په هر نارینه زنانه باندې الله پاک لازم کړي دي. او دینی علم زده کول د دینی مدرسې سره تعلق ساتي. او دینی مدرسې د اوس وخت پیداوار نه دی چې ګنې پخوا دینی مدرسې نه وې او اوس د استادانو دا مدرسې شروع کړې، بلکې دینی مدرسه د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش په لومبۍ ورځ باندې جوړه شوې ده. میدان عرفات نه الله پاک مدرسه جوړه کړې ده. لومبنۍ مدرسه میدان عرفات و. او د میدان عرفات په دې مدرسه کې داخله چې شروع شو نو اول یې پکې فرشتې داخلي کړي دي. او د آدم علیه السلام روح او بدن چې دواړه یو ځای شو، پیدایش وشو، نو دې اخري طالب و، نو دې یې داخل که، نو داخله پوره شوله. نو بیا پکې سبق خول شروع شو. نو معلم پکې پخپله الله پاک فرشتو ته او آدم علیه السلام ته په شریکه په یو ځای سبق وخو. او د سبق خولو نه پس بیا امتحان مقرر شو. او په امتحان کې پوزیشن چې څوک والي نو هغه ته انعامات ورکېږي او دستاربندي یې کېږي. نو امتحان چې مقرر شو نو لومبنی سوال په فرشتو شوی دی. و انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرشتو د دې څیزونو نومونه راته، نو فرشتو سبق نو یاد کړي. و سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربا نن موږ سبق نه دی یاد کړی. نو دویم سوال په آدم علیه السلام وشو. و انبئهم، دا نه خبره فرشتې اوس ته خبر کا. نو آدم علیه السلام شروع وکړل او ټول سبق یې لږ ساعت کې واورو. نو اوس فرشتې پوه شو چې موږ نه پوهېږو، دی پوهېږي. نو پوزیشن واضح شو د آدم علیه السلام چې اول نمبر کامیاب شو، فرشتې ناکام شولې. نو په امتحان کې چې پوزیشن واغشته نو ورپسې جلسه تقسیم انعامات کیږي، دستاربندي کیږي. نو آدم علیه السلام ته الله 2 انعام ورکړي دي. خو د تقسیم انعامات نه مخکې یو نکته وایم چې د میدان عرفات په دې مدرسه کې الله پاک فرشتو ته او آدم علیه السلام ته په یو ځای سبق وښو. نو په دې قرآن کې یو ځای کې الله پاک نه دي فرمایلی چې ما فرشتو ته سبق وښودی، نه دي ویلي. او آدم علیه السلام ته سبق ښودی نو هغې قرآن کې ویلي دي وعلم آدم الاسماء کلها. الله وی آدم علیه السلام ته مې سبق ښولی دی او فرشتو ته سبق ښولی دی. د هغوی نوم یې وانغشته. په یو کلاس کې 2 طالبانو ته سبق وښولی شو، د یو نوم علي او د بل نوم نالي. دا ولې؟ نو په دې کې د طالبانو ته یو تنبیه وي چې طالب او استاد د خواري کوي، تا ته سبق ښیي نو ته خواري که ته سبق زود کا، او که ته خواري نه کوې ته سبق نه یادی نو که ته د فرشتو په شانتي یې نو هم به د څوک نوم وانخلي. فرشتو سبق نو یاد کړی نو نوم یې وانغشتی شو. آدم علیه السلام سبق یاد کړ او د هغه نوم یې واغشته. نو طالبان د خواري کوي چې د استادانو نه یې څه زده کړل، پخپله به هم پې عمل کوي، د قوم ته هم دغه سبق ښیي چې تاسو به پې هم عمل کوئ. او دویم انعام یې دا ورکړه چې جنت ته یې داخل کړو. د جنت ټول نعمتونه یې ورته ورکړله. وی چې کم نعمت د څنګه خوښې استعمال که، خدا یوه ونه ده نږدې به م ورته نه ورځي. ولا تقربا هذه الشجره. نو د مدرسو شروع د حضرت آدم علیه السلام د پیدایش په لومبۍ ورځ شوې ده.
او طالبانو ته تنبیه پکې راغلله چې طالب د خواري کوي. طالبان چې سبقونه ختم کی نو دستار بندی وشي وی دا فارغ شو، دا فلانې د فلانې مدرسې نه فارغ شو، دې مدرسه کې سبقونه ویلي. د فارغ دغه مطلب شو. خو د عوامو ځان له یو ذهن دی. یو ځل دلته کې کتابخانې سره بار ولاړ، سبق ختم شو، داسې وخت و. یو امي سړی راغی ما ته وایي ته د دې ځای نه فارغ یې؟ زما ذهن کې خو دا معنا راغله چې تا دلته سبقونه ویلي نه مې او وی ښه ما سره ختم له لاړ شه. فارغ اوزګار ته وایي. هغه وایي ته اوزګار یې؟ نو زموږ دا طالبان اوزګار نه دي چې دوی د لسته کاله سبقونه وویل دستاربندي ورته وشوله، نو دوی فارغ نه دي، دوی ته اوس ذمهواري ور په غاړه شوله. نو دا ذمهواري داسې ده چې کومې پورې زندګي ده نو دا ټوله زندګي به د دین په خدمت کې تیری او شریعت چې کومې خبرې درته ښولې دي نو په خپله به هم پې عمل کې او نور قوم ته به هم وایې چې عمل پې وکړې. کم څیزونه چې د الله خوښ دي، د کومو کارونو الله حکم کړی دی، کوم ځای د الله خوښ دی نو هلته کې حاضر اوسېږه، غیر حاضر نه شي. او د کومو څیزونو نه چې الله منع کړی ده، د کوم مجلس نه چې الله منع کړی هلته د حاضري ونه لګېږي. دې ته تقوا وایي. نو د دین زده کړه چې د وکړه الله په څه خوشحالېږي هغه به کې په څه باندې خفه کېږي نه هغه به نه کوي. آدم علیه السلام چې وفات کېده نو 40,000 بچي هغه په خپله لیدلي دي. د ټول زامن لوڼه نه دي. د آدم علیه السلام زیات نه زیات په روایاتو کې راغلي چې 40 زامن او 40 لوریانې وي. دا د اتیا نه زیاتې نشته، خو دا 40,000 بچي چې دلي دي نو دی وصي کړ دی ټیکري پردي دغه سلسله وه. د آدم علیه السلام د وفات نه وروستو په دې بچو کې څه نیکان او بزرګان خلک وو او د دې نورو بچو باندې به چې کله څه غم او تکلیف راغی نو دغه خاص بزرګانو له به ورلل، هغې ته به یې فریاد وکړه چې ما ته دا تکلیف دی. هغوی به ورته دعا وکړله او ته به تسلي به یې وله وکړل، رخصت به یې کړل. دغې بزرګانو به د دې نورو بچو ته به تسلي کوله، دعا به یې کوله او د نور غمجن خلک به د هغوی په تسلي غم به یې کم شو، خوشحاله به شو. څه موده تېره شوله او دغه نیکان بزرګان چې نو هغه وفات شو. چې وفات شو نو د عام انسانان بیا به دوی جړل چې خدایه موږ خو به هغه فلاني بزرګ له لاړو فلاني بزرګ له به لاړو نو ته به تسلي به یې هم راله کوله، دعا به یې هم راته کوله. څه هغوی نشته دی، وفات دي. نو د نورو خلکو ډېر زیات جړل په هغې بزرګانو پسې. نو شیطان د بزرګۍ په جامه کې راغی او د خلکو ته وی چې دا بزرګان وفات شوي دي، خوښ هم نه ده چې د هغوی مجسمې او تصویرونه دله جوړ کړو. هغه به پراتی نو کله کله کم یادېږي نو ورځی نه ملاقات به یې کوی. نو هغوی ته ډېره ښه خبره ده. نو شیطان د هغې بزرګانو تصویرونه مجسمې جوړې کړې، یو خاص ځای کې کېښودل. نو چې کله به د عام انسانانو په زړه څه بوج راغی نو تصویر له بلاړ هغه ته به یې وکتل، نو به یې ښه شو چې دغه فلانې بزرګ دی به ما ته دوا کوله، ده به تسلي را کوله. نو د دې خلکو به پې زړه ښه کېده. ټول خلک به راتلل دې مجسمو له. نو څه موده چې تېره شوه نو شیطان بیا راغی او دې خلکو ته یې وی ګوره په دې یو ځای کې دا 4-5 تصویرونه موږ ایښي دي او دا ټوله دنیا دوی له را چلیږي. نو ښه نه ده چې په هر یو ښار کې ځان له داسې تصویرونه جوړ کړو. نو څه به دا لرې ځای خلک راځي، هر سړی په خپله ښاریه کې به د دې بزرګانو ملاقات کوي. ناروغ دی ډېره ښه ده وکړه. نو په هر یو ښار کې دا بزرګانو تصویرونه یې جوړ کړل او کېښودل. هر یو ښار والا خپله علاقه کې هغې ته بوتلل، ته به تسلي به یې کېده. هغه بزرګان یې په زندګۍ کې لیدلي وو.
بیا دا موجوده چې کوم انسانان دي دوی به ځان سره چې بچي پیدا شو اب هم دې تصویرونه له بوتلل او ملاقات به یې کو او ته به دا زمونږ فلانې بزرګ دی فلانې بزرګ دی. نو بیا دا دویم دور ورپسې تېر شو، هغه مشران وفات شو، نو دا دویم دور والا دي دریم دور کې چې کوم بچي دي نو هغه به یې بوتلل. نو دا یو سلسله روانه وه. مشران چې چا دا بزرګان لیدلي هغوی د دنیا نه لاړو، دا لوستو خلک پاتې شو. شیطان راغی دی خلکو ته تاسو دې مجسمو له چې راځئ ولې راځئ؟ هغوی ته یې پوهېږو نه خو زموږ مشران به راتلل، پلار نیکه هم راتلل، نو موږ هم راځو. وی دا ستاسو خدایان دي، دا حاجت روا مشکل کشا دي، ستاسو مشرانو به د دوی نه حاجتونه غوښتل، تاسو هم ته حاجتونه غواړئ. نو دا عام خلک به ورتلل او د دغې بوتانو نه به بیا امداد غوښته. په دې طریقه دا تصویرونو په شکل کې شیطان دا خلک بتپرستۍ ته جوړ کړل او ټوله دنیا کافره شوله. ټولې دنیا خلک کافر شو. په یو نیک نیت د بزرګ په تصویر باندې عاشقانو او د هغې نه ټوله دنیا شرک او کفر ته ورسېدله، یو هم پکې مسلمان بیا نه و. نو د دې شرک او کفر د ختمولو لپاره الله پاک بیا نوح علیه السلام راولېږه. 9.5 کاله خلکو ته وعظ او نصیحت وکړه، صرف 80 مسلمانان شو نور نه. نو د بتانو د عاشقان ټول الله په طوفان ډو کړل. نو بدپرستی په دې طریقه را روانه ده. اوس زمونږ خلک هم د دې نیکانو بزرګانو سره عشق او محبت لري او هر یو عاشق وایي چې زه د خپل معشوق تصویر والم او ځان سره وساتم. نو دا تصویر لږ فکر وکړه، دا د شیطان ړومبنۍ چالو چې ټوله دنیا کافر کړې وه. فوټوګان مه وباسئ. پیغمبر علیه السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په دې مشن باندې لېږلی و چې کوم ځای کې تصویر دی دا تصویر ختم کا، او کوم ځای کې چې قبر د شریعت د اندازې نه اوچت دی نو برابر یې کا. په دې مشن باندې علی رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام را لېږلی دی. او بیا علی رضی الله تعالی عنہ خپل دور حکومت کې بل صاحب مقرر کړ. وی هغې کار پسې تا لېږم کوم پسې چې پیغمبر علیه السلام زه لېږلی تصویرونه ختم کا او د شریعت د اندازې نه اوچت قبرونه دا برابر کا. نو د کم مشن د پاره چې پیغمبر علیه السلام صحابي لیږي او صحابي تابعي لیږي، هغه مشن اوس هم پکار دی چې دا چا سره موبایل دا کیمرې دي او دا کیمرې نیغې نیغې کوي هر طرف ته یې ښیي. نو خدای د پاره د دې کیمرو نه ځان وساتئ، د خپلو وړو نه هم والئ، د خپلو زړو نه هم والئ. او تصویر عظیمه ګناه ده. په ټوله دنیا کې به یو عالم چې ته تاله دا فتوا درنه کړي چې تا سره موبایل دی ته د خلکو تصویرونه اله په واده خاده کې او په مسجد کې او په دستاربندۍ کې د بخاري په ختم کې او د قرآن په ختم کې تصویر سازي دا عظیمه ګناه ده. ټوله دنیا عالمان په دې متفق دي، یو هم پکې داسې نشته چې به تا ته وایي چې تصویر جایز دی. هېڅوک هم ورته جایز نه وایي. اوسه پورې که چا تصویرونه ایستي نو دا ډیلیټ که ختم یې کا. د دې کیمرو د دې موبایل د لاسه د بیت الله طواف چې به خلکو کو نه هلته به ذکر فکر کو، الله به یادو، د الله نه به دعا غوښته. اوس ته طواف والا په لاس کې موبایل کیمره نیولې، یو خوا بل خوا یې نیسي رانیسي تصویرونه وباسي. او د دې موبایل د وجه د بیت الله په خلاف کې یو سړي سر ورکوي میزاب رحمت لاندې ولاړ او کلي سره خبرې کولې. نو ته الله ته ولاړې که ته د کلي سره خبرې کوې. او حیا دومره لاړله چې پیغمبر علیه السلام تصویر مې نه کوي، د روضې مبارکې خوا کې سړی سره موبایل کیمره ده، تصویر وباسي او بل ته وایي زما تصویر وباسه چې ځم خلکو ته مام تصویرونه ایستل. حیا لاړله. د پیغمبر علیه السلام نه حیا څوک نه کوي. د تصویرونه ګناه ده. په جومات کې په دستاربندو کې کېږي، عوام وایي مولیان ناستو چا هم څه نه وویله. نو دا که ناروا نه یو ملا خو به ویلي و که نه چې دا ناروا دی. مولیان څه نه وایي دا روا دي، نو دی کې به ثواب ګڼئ. کار د ګناه دی او ثواب پکې ګڼلی کېږي. نو عالمانو علم زده که دی به خپله ذمهواري پوره کوي. من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، که چا یو ناروا کار ولیده نو په لاس دې منې کي.
دا د لاس کار یوازې د حکومت نه دی چې حکومت سره ډنډه راغلی ملکي په دې علاقه کې په دې کلي کې داسې مخاوريز خلک چې خلک یې داسې خاطر کوي لکه د حکومت خاطر نو هغه د علاقې مشر دی په لاس باندې دغه کار منې کي او که یریږي د لاس طاقت دی نه فإن لم يستطع فبلسانه نو ژبه خو خدای درکړه په ژبه چې دا کار د ګناه دی دا مه کوه او که په ژبه ویو څوک دی وایي ټکوي او برداشت نشي کولی فبقلبه بیا په زړه کې ووایي که ما له الله طاقت راکړه زه به دا ناروا منې کومه نو د ټولو زړه کې خدا شته دی که نه که نور هم وس نه کېږي نو کم از کم دا کیمرې دا تصویرونه دا به منې کوو دارالعلوم اسلامیه چارسدہ د دې نه مخکې په چارسده کې به سیرت جلسه کېدله د پندخیلو طرف ته لوی میدان او یو سفر پکې و د منیر خان سفر به یې ورته وي نو په هغې کې به دا خلک راجمع کېدل او 3 شوا روزه به سیرت جلسه وه چې د پاکستان هندوستان لوی لوی عالمان به راتلل 3 شپې ورځې به یې دې کې بیانونه کول نو بیا د چارسدې مشرانو دا فکر وکړ چې په دې 3 ورځې جلسه څومره خرچه کېږي دقه خرچه که موږ راوالو یو دارالعلوم پې جوړ کړو نو د کال خرچه د دارالعلوم د دې جلسې عمره برابر ده نو هغه 3 ورځې جلسه مشرانو ختمه کړه او دارالعلوم به جوړو نو کوم ځای به جوړو نو دې ځای کې به د جمعې لمونځ کېده نو په دې وجه به یې دې ته وي جمعې جومات مشران وی جمعې جمعات کې صرف د جمعې لمونځ کېږي نو دې ځای کې به یو مدرسه جوړه کړو نو په دې ځای کې مدرسه جوړه شو د مشرق طرف ته د کچه خښتو یو څو کوټې هم ورسره جوړې شولې 72 کاله وشو په اسلامي کال باندې 72 کاله وشو چې دې ځای کې دا دارالعلوم شروع شوی دی هغه پخوانو مشرانو دارالعلوم شروع کړ هغه عوامو د هغوی سره اخلاص او تعاون کړی دی هغه مشران اوس شته نه هغه وفات وي قبر کې وي خو د هغوی د هغه اخلاص ثواب هغوی ته قبر کې اوس به هم رسېږي